الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزتمنه الله رب العزت قرآن پاک دے آیات شی سلوم متعلق الله خبره کړی دو. بیا دې هغه د جواب متعلق الله مشته فرمایلی دي چې توستا سیک سلوم مچوي نو تاسو هغه سلوم جواب ورکوي. هغه نشه جواب وتک صحیح ورکوي یا هغه جواب چې کیم دا تاسو وته واپس کوي. نو دا الله رب العزت مشته فرمایلی دي. یا الله فرمای چې زبه ان الله بشک الله پاک چې دا کان دا علی کل شیء حسیبا. الله وی چې زبه د هر شی ایسو بزکا. نو د مې دتمنه خدایت چې الله فرمایي و اذا اغه وخت خویتم چې کنا تسی مخو مخکې شي نو بتحیتن په پیشکشی سره په مخو مخکې دل سره په سلام سره فخیو باحسن منها نو تسی شاد سلام جو بیر کوي باحسن منها شد دغنا او ردها یا اغا سلام تسی وی واپس کوي. دا دې کوي د مویدت منی علماء لیکلي دي مفسرین چې تحیت لفظي معنا صدو نو دغه تحیت معنا یعنی چاته خیا کلا ویل یعنی خیا کلا دا معنا چې الله دا تو ژوندای لري. نو دا د اسلام نه مخشي یعنی په عربي شي خود د جاهلیت مناوا د نبی علی صلوات و سلام نه مخشي. نو چې کله به هغه وی کوي یو بل په عربي شي سلام چولو نو یو بل به دغه الفاظ استعمالول خیا کلا چې الله د تجمندای لري یا به داسې الفاظ استعمالول انعم الله بک عینا یا داسې الفاظ چې انعم صباحا سابوده تو دې پورا شوی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلو دا د سلمہ چې کیم دی په خپل ما بن شیخیا کلا انعم صباحا دغه الفاظ د ختم کول دي پرا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ دا طریقہ وشله د تحیت چې تاسو یو بل تسلم چوي په دینه بهترین الفاظ
یا انعم صباحا دغه الفاظ په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وشوه چې تاسو یو بل ته مخ کې ځای نو تاسو سلام په صحیح طریقه سره جواب ورکوي کله جواب ورکوي او تاسو په خپل مابین شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ داسې الفاظ تاسو استعمالوي په دغه شی تاسو پر ډیر خیر دا او ډیر برکات دا نو د مویدت منی امام ابن العربی رحمت الله علیه یو کتاب دا چیغه تا احکام القرآن ویای فعاش امام ابن غیینہ دا خبره نقل کړی دو پاکه تو بشه دا خبره امام ابن العربی رحمت الله علیه کړی دو نو دا فرمای چا تدری مسلام آیا تشه سلام په جنای چې سلام تشی تویای سلام تشیوی نوغه معنا کړي دو یقول انت امن مني ایغه دا خبره وته وکړه چې انت امن مني چې تا چې منا په امن باندې شي یعنی په دا خبره چې انت تا امن مني امنا ته په امن باندې زتو ته تکلیف نه رسوا مصیبت نه رسوا پریشانی نه رسوا دې خبره نه تمونه په امن شي په حفاظت شي نو هغه دا منا کړی دو خو د مویدت منه دا خبره چې آیا دا سلام دا علی په پیغمبر علی صلوات و سلام مونږ روغلای دا کده پیغمبر علی صلوات و سلام نو مخشه د سلام وو بیا دغه متعلق علما لیکلي دي د پیغمبر علی صلوات و سلام حدیث تا چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علی صلوات و سلام او فرمایل وی چې کله چې آدم علیه السلام الله پاک فرشته ته حکم وکړو چې تاسو د آدم علیه السلام دنچا جوړ کړئ بیا دا فرشته لګیا شوي په دنیا شي شپته قسمه خوره یار جمع کړه اغه نه بعد دا خوره خيشتا کړه چې کله هټه وینا جوړ شو نو آدم علیه السلام موجود یې دا جوړ کړو سیمنا وجود یې جوړ کړو وچ آدم علیه السلام لاس کم سل فوټه چګولای وو او لسنیم پټای سینې پلن ولای وو اس دا خبره چا کړی دو دا خبره میشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کړی دو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چا کړی دو ایت الله کړی دو او د الله د پیغمبر خبره دروغجن نشي کېدای کایو سړی دا باندې درویغ حکم ته کو یا درویغ نسبت وته کو یا درویغي غنی نو دا مسلمان نه دا کافر دا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود دي فرشته کیمزي شي جوړ کړو نو دا خوره کله په یوځ کړه ا دینا بد توند کړه خاطه وینا جوړ شوا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وجدان دنچا لاس کم سل فوټه یعنی 90 فوټ چګولایو لسنیم فوټه پلن ولایو دا چیرته داغه عرفات چې کی میدون دا د دغه میدون څنګه ایوال ګاردو چې تا ود النعمان وی په ود النعمان په الګان شي داغه ډنچای جوړ کړه نو رب العالمین دې دغه تا سایه ور وچول روخي ور وچولو نو چې کله روخي ور وچولو نو دا آدم علیہ السلام چک شوی نو شناستلو چې په داختم باندې
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آدم علیه السلام ترنجای وکړو چې وکړو دینه بدعوانا والکلمه چې د خلنه وته د آدم علیه السلام نه ادا کلمه وته چې الحمدلله چې ټول سینا صفات د الله پاک لره دي وجه دغه نه بعد آدم علیه السلام کښیناستو په نر بدن شي الله پاک روح ته آپ لاو کړو سایه الله په شروع واستا اول حکم آدم علیه السلام ته وشو چې آدم علیه السلام د الله طرف نه وتویل شول چې لوړ شه د فرشتي یو ټلای دا په هغه ټلی باندې سلام ویا السلام علیکم ورحمت الله دا الفاظ پویا وچ آدم علیه السلام لړو ا د فرشتي ټلی ته ورغلو او په ای باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دغه الفاظ یو ویل سلام یې په وچولو فرشتي جواب ورکړو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دغه نه بعد الله رب العزت آدم علیه السلام ته حکم وکړو چې آدم دم یو تحفه درکړه دا تحفه د خپل امت ته ایسا دا تحفه خپل انسانونه بچونه ته ایسا چې کله یو بل چا سره ملويږي نو دغه الفاظ ویایي نو دا مې تو ته ډیر کړه د تو امت ته مې تحفه ډیر کړه د خپل انسانونه ته خپل بچونه ته بنی ادم ته دا یو بل د سلام سره چوي دا مو طرف نه تحفه دو د سره ایسا نو میدت منی د آدم علیه السلام نه بعد نه ډېر پیغمبرون دنیا ته راغلي دي چې مشته سویایي یو لاک سلروي زره پیغمبرون دي داغه سلام د ټول پیغمبرونو ته د هر امت ته لور کړی دا مش خو ویایي چې دا سنت طریقه دو او دا یو داسې سنت طریقه دو چې دا سنت آدم یا وته ویلای شي سنت ابراهیم یا وته ویلای شي سنت جناب کریم صلی الله علیه وسلم یا وته ویلای شي دا د آدم علیه السلام نه د سلام لغلی دا او د مې د اتمنه سلام مناسد معنا دا غو کې ته هغه معنا ذکر کړی دو کتابه شي نو هغه د معنا ذکر کوي چې الله رقیب علیکم اته د الله پاک ته د تم محافظ شي یعنی د هر قسم د شر نه د نقصان نه د حفاظت پر د الله پاک ته په حفاظت شي نو دا د معنا دو نو د مېدت منی د میش پیغمبر علیه السلام دې متعلق فرمایلی دي او په قران شي د آیات روغلای دا چې کله تاسو سره مخ کېږئ تاسو سلام اچوي یا په دې سلام شي په دینه او چات احسن جواب ورکوي به احسن منها او ردها یا هغه جواب ته واپس کا چې دې ته ویل کچره هغه نوی په نه او چات جواب ورکوا سلام شي او بل مېدت منی وا ضروری مسله سلام اچول د سنت مؤکد دي یعنی په سنت شي محکم سنت دي او دا جواب ورکول دا فرض واجب دي فرض واجب دي او بلکې د مېدت منی نبی علیہ السلام متعلق ادریمی نو د مېدت منی دغه سلام چول پیغمبر علیہ السلام متعلق ادریمی چې نبی علیہ السلام په یو مجلس شي نبی علیہ السلام موجود وو چې یو صحابي رولو چې کله صحابي رولو نو پیغمبر علیہ السلام باندې سلام چولو السلام علیک یا رسول الله چې کله دا سلام یو چولو نبی علیہ السلام دغه سلام جواب ورکړو خو یو ټکای وسره دیوت کړو چې وعلیکم السلام ورحمت الله روایت شارسی چې پیغمبر علیہ السلام موجود وو چې په دانشه بل سلای رغلو سلام یو چولو السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله نو چې کله دا نبی علیہ السلام جواب ورکولو پیغمبر علیہ السلام ته وی چې وعلیکم السلام
ورحمت الله وبرکاتو دا برکاتو ټکی به سره زیات کړو. په دغه مجلس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بل صحابي رغلو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام چولو او وته ویای السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حکیم الفاظ دی ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف خلی وعلیک وته ویل چې کله وعلیک وته ویل جواب یې ورکړو صحابي خپا شو روان غوندې شو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابي وته ورغلو چې یا رسول الله اول کا سرغلو تو جواب شي یو ټکای ورجود کړو دویم رغلو دویم ټکای دی ورجو کړو بل دا ورجود کړو خو یا رسول الله چې کله زر غله نو مت د خلی یو ټکی جواب ورکړو او مت د جوتای نه کړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوي ته فرمایي عجیب خبره ده وته ویای چې د الله بندا تو خو متصبر نشدل چې مو ته جواب درکړی وای تو خو هر څه خپل ویل موتا نانا جوتای ټکای ونه چې مو کړی وای نو تو غون الفاظ ویل مو په جواب شي وعلیک د ته وی چې دا غاسته په تو بندا سلام وی او د مې دت منه دینا معلومیږي چې دا غازی کای د سلامت درې الفاظ دي ورحمت الله وبرکاتو کچره دغه سړی ور جوتای کو نو دا مش په دین په اسلام شنشتا په زنه روایت شه دا خبره شتا چې برکاتو نه بد ټکی رغلی دي مغفرت رغلی د خود میدت منه آغا سکوی روایت نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکتفا په د درې ټکی باندې کړی او بلکې د میدت منه په صحیح طریقه سره د الفاظ مزدا کی چې السلام علیکم انا بدا ورحمت الله وبرکاتو دا الفاظ په صحیح طریقه سره ویای د میدت منه د مشتس پیغمبر او میستوس نه مخ سیمرا پیغمبرون ته شوی دي اخو سکی چې آدم علی صلوات و سلام نه دغه سلام لوغړی دا نو د می عزتونه په چار دادو چې دا ټول پیغمبرونه سنت دي نو مش په دامن دي عمل وکي. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای یو وخت پیغمبر علی صلوات و سلام نه پښتنه وشوه چې یا رسول الله د اسلام په عمل شي او ټول شي لوی عمل کی مدا یعنی اسلام خو ډیر شاین دي مسلمانای خو ډیر شاین دي په دا شی د الله رب العزت څنګه پټول شو او چات عمل کی مد کې سړی لوی مقام ته پرسیږي او لوی درجه صوبته ملويږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د خلق باندې خورو کړل او بل و سره د سلام عام کول یو سړی دا خو چې په یو بل مسلمان باندې خواروق کو یو بل د غریب د مسکین سره مدد کو د خواروق تنظیم کو او دویم دا چې پیغه شي سلام عام کول ولادت وی دا په ټول اعمال شي او وی چې دا بهترین اعمال دا خو سلام دا څه چاول چې سیک پیژنې هغه تا چې سیک نه پیژنې هغه تا دا نه چې ته سیک پیژنې او دولتمند وی ایت سلام مرچوي او چې غریب وی ایت سلام آت نه ورچوي نو دا ډېر ګناه ده. سلام چول دا په انسان باندې فرض واجب دي چې خامخا به جواب ورکوي او دا غاس اوله چولې دا سنت مؤکد دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دا حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دا طریقہ ما پښمن شي چې اکثر زیوت په بازار ته تللو او وی چې نه به سامانو خوستو نه به خرڅول او خوستل کړل خالص په دې پر لوړو چې زب بازار ته لوړ شپ یو بل مسلمان باندې سلام وچاو سلام دې پر بازار ته لوړو چې زب مسلمان باندې سلامینه وچاو وی چې نه به خرڅول نه به سو خوستل نه به ست تجارت پر دې پر بلوړو چې آیا ز سوکا چې زب یو بل مسلمان سلام وچاو او د میدت منه دا امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي بهترین سنت دي د ټول پیغمبرونو سنت دي انن مینه دا پته شوی دا مش جن چوي بلکې د میدت منه دم نه پره کتبه شردریمی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي رغلو و ته کو دا چې یا رسول الله سخت تنگ دستی مې دو او یا رسول الله مت داسې نسخه وشایا
داسې دعا ته وشایه چې زه کا چې خدای پاک متصر کو دا تنګي مې الله لره کو. نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوي ته فرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ته چې کنا کېر تدریمه اول سلام چوا السلام علیکم ورحمت الله یو ورته سلام چوا دینه بعد یو ورته درود شریف ویا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم اخر پره وی چې اینا بعد یو ورته قل هو الله سورۃ اخلاص ویا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وی ته دا طریقہ ونسا الله به دې رزق تنګی لره کو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتاجدو مستند حدیث تا چې سړی کې تدریمی نمویدت من دا سلام میجا چوي او به سره یو ورته درود دا یو ورته کول ولزو په واه لش کې تم شي ویل شي او فائدہ سمنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله پاک کیر شي به برکات یا پیدا کو تنګي بل لره کو. نو دی وجه نمویدت منه دا مشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي نو میش به داس کی چې دا سلام د ایس نه دا دا سلام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وخت نه دا دا هغه وخت روغلی دا سلام چې کله آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود الله پاک جوړ کړلو او فرشته ته وی چې شپته قسمه خوره په یو دی کوي هغه فرشته شپته قسمه خوره په یو دی کړه خښتا کړه خټه وینه جوړ کړه آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجوده لاس کمسل پټه چې ګولای وو لاس نیم پټه پلان ولای وو دا بنی آدم الله جوړ کړو ان بد الله روح ور وچولو چې روح ور وچ اواله کلمه دا ویل چې الحمدلله شکریا ادا کړه جا وکړو دویم اواله ول الله حکم ته وکړو چې لوړ شاه فرشتي تیری تسلم ویا اواله ول سلام په دنیا شی مختم زکه باندې په بنی آدم شی آدم علیہ الصلوۃ والسلام چولای دا فرشتي هغه جواب ور کړی دا نو مشتو ست په چار دادو چې میجه د سلام عام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشته ویل دي ابشو سلام تو سه سلام مو غړوي نو مشته بار بار به سلام چوي کچره داس کاسوي چې نوستوي آداب یې دا غادي چا کې مراون وی پراون مونږ سلام چول دي چا به سلام ور چوي دا کیس به جواب ور کوي او کچره یو سړای په تلاوت باندې لګیاوي په ذکر باندې لګیاوي په نفلې په جماعت شنوس وي په تشه بر مصروف وي په دینی خبره باندې په درس تدریس یا چته په مړی باندې پاټه باندې سلام چول جایز نه دي او نه د مویدت منه مجهار وخت چوي شي او دا په مشت باندې ضروری دو چې دې سره مینا محبت پیدا کیږي او بل یو بل نه منای دغه دو چې یو بل په حفاظت شي بي نن ویل د حالات خراب دي نن ویل د مصیبات په مشت باندې روغلای دا ویل چې مینا سلام نام کوي کچېره می سلام عام کی منای دغه دو چې تب مونږ په حفاظت شي زتونه په حفاظت شي او تمونه په حفاظت شي او د وطن په د علاقې شبا امن روسي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوشالي طریقہ به میشت په ژوندونه شروع شي نو الله د میشت مطابق نصیب کو یا الله میګو نه معاف کی یا الله خدای پاک حاضر مجمع شي اچا څه قسم حاجت نبی یا الله په شر دروسی پیرا کی مشکلات نبی یا الله په خوشی باندې بدل کی یا الله د میش په د علاقې په د ملک په د وطن شي یا الله امن رولې امن یا الله قائم دې یا الله وګرځوي یا الله مشتول د ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله مش په خپل ظالمون ما کی او یا الله مشته دې سلام ام کول او سلام خدا په قدا طریقہ په مشر وستل یا الله په مشر خدا رولې او یا الله خدا مش بال باج په قبيله په خاندان په دا غاشه مسلمانونو شه خدا رولې او مش په خپل ما بین شه مینا محبت پیدا کی او یا الله خدا په کته دې مش سوینا په خپل دلبر شه الله قابل منذر के الحمدلله رب العالمین. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.